د دانیال په کتاب کې یو ډیر عجیب او ډارونکی لید شته، د 4 وحشي ځناورو لید چې له سمندر څخه راوځي. د پیریو راهیسې خلکو هڅه کړې چې د دې پټه معنا پیدا کړي. نن موږ یو شمار داسې سرچینې لرو چې د دې معما لپاره یو ډیر مفصل او شاید جنجالي جواب وړاندې کوي. ګوره، زموږ موخه دا نه دی چې دا تفسیر تایید یا رد کړو، بلکې غواړو چې د دې په استدلال پسې لاړ شو او وګورو چې دا لار موږ کوم ځای ته بیایي. هو، بخي همدا خبره ده. دا سرچینې د دې لید هره برخه له بادونو او سمندر څخه نیولي، تر ځناورو او د هوایي ترشکرونو پورې د تاریخ او راتلونکي د یوې لویې نقشې د برخې په توګه تعبیروي. دا یو کیسه ده چې د لرغونو امپراتورینو له راپورته کېدو څخه پیل کیږي او د نونۍ په پای کې په یو لوی مانوي جنگ پای ته رسیږي. خو نو راځو چې له پیل څخه پیل کړو. دانیال یو لوی سمندر ویني چې د اسمان 4 بادونه پرې لګیږي. دا یوازې او شاعرانه انځور نه دی. سمه ده، دا سمبولونه چی معنا لري؟ د دې لیکنو له مخې هر یوې مشخصه معنا لري. سمندر د دنیا د غنې ګونې ملتونو او ژبو استازیتوب کوي، یعنی ټوله انساني ټولنه، او بادونه بیا د آسماني ځواکونو یا ملایکو د کرنو نښه ده. عجیبه ده. په زړه پر خبره ده چې دا سرچینې د ملایکو د کرنو او د ځمکنیو امپراتوریو د راپورته کېدو ترمنځ مستقیمه اړیکه شي. یعنی کله چې له خدای څخه امر راشي، دا آسماني ځواکونه په حرکت راځي او په ځمکه کې لوی سیاسي بدلونونه رامنځته کیږي. نو دا داسې وایم یو آسماني ډراما ده چې په ځمکه ترسره کیږي او له دې ګډوس سمندر څخه لومړی ځناور راپورته کیږي. هغه د زمرې په سر دی چې د عقاب وزرونه لري. دا خو ډیر ځواکمن انذار دی. هو، او دا سرچینې پیډاګه وایي چې دا د بابلو امپراتوري نښه ده. ځینې ماده ځناورو پاچا او عقاب د مرغانو پاچا دی. نو دا د بابل د لومړی ځواک او برم نښه ده. خو په لید کې راځي چې دغه وزرونه شککول کیږي او هغه د انسان په څیر په پهو درولي کیږي. دا د نبوکدنضر پاچا کیسې ته اشاره ده. هغه کیسه چې خپل غرور له عملی یا عقل له لاس ورکړ. خو او وروسته له اوې کلونو یې بیرته پیدا کړې. نو دا د ځواک او بیا د هغې د کمزوري کېدو سمبول دی. ډیر په زیاړه پورې. له دې وروسته دویم ځناور راځي چې د یخ په څیر دی. هغه یوې خواته راپورته شوې او په خوله کې 3 پوښتۍ دي. دا د ماد فارس متحده امپراتوري استازیف دی. دا چې یوې خواته ډیر راپورته شوې، دا د نښه دی چې په دې اتحاد کې پارسیان تر مادیانو ډیر ځواکمند وو. او هغه 3 پوښتۍ؟ هغه 3 پوښتۍ په خوله کې هی د هغو 3 لویو سیمو، یعنی لیډیا، بابل او مصر نشې دي چې د امپراتوري لاندې کړې وي. دا د یو وحشي او حریص ځواک انځور دی. ورپسې دریم ځناور راځي چې د پړانګ په څیر دی، خو 4 وزرونه او 4 سرونه لري. پړانګ په خپل ډیر چټک دی، نو 4 وزرونه خو به بخې برقی کړي وي. دقیقه خبره هم دا د یونان امپراتوري نشانه ده چې د سکندر اعظم په مشري یا په ډیر حیرانون کې چټکي سره نویا فتح کړه. خو د اغلې ناچاپای مرینې واسطه د هغې امپراتوري د هغې د 4 جنرالانو کسندر، لیسیماکس، بطالیمس او سیلوکس ترمنځ وویشل شوه. همدا 4 سرونه د همدې 4 ګونې ویش نشانه ده. تر دې ځای خو تاریخ او دا لید په حیرانونګي ډول سره سمون خوري. خو بیا 4 ځناور راځي او دانیال په خپله وایي چې دا له نورو ټولو څخه توپیر درلو. ډیر ډاروونکي او ځواکمن وو. هغه د اوسپنې غاښونه او 10 شکرونه لرل. دلته کیسه یو بل رنګ اخلي. سمه ده؟ هو، ځکه چې دا ځناور دومره عجیب او بې مثاله ده چې نوم نه لري. سرچینې په متفقه توګه وایي چې دا د روم امپراتوري ده. د هغې د اوسپنې غاښونه د روم د بېرحمه پوجي ځواک نشانه ده چې هر څه یې تر پښو لاندې کول او میدې کول. د دې ځناور توپیر په دې کې دا نه یوازې فتح کوي، بلکې په بشپړې توګه هر څه یې له منځه وړي او د خدای پر خلکو تر ټولو ډیر ظلم کوي. بالکل. په نظر کې راځي چې دا ځناور 10 شمکرونه لري او بیا د نبوکدنضر په خواب کې هم د مجسمې په 10 ګوټې لري. سرچینې د 10 شمکارونو یا ګوټو په اړه څه وایي؟
دی وایي چې دا د هغو لسو سلطنتونو نشه ده چې د لودویستې روم امپراتوري رنګېدو ورسته په اروپا کې رامنځته شو لکه فرانک، ګوت، وندال او نور. خو دلته یوه ډېره لویه ادعا مطرح کیږي. هغه څه دی؟ دا سرچینې استدلال کوي چې که څه هم د رومي امپراتوري له سیاسي پلو وړنګه شوه، خو د هغې ځواک، قانون او جوړښت د اروپا له لارې تر نن ورځې پورې ژوندي پاتې شوی. یو لحظه، دا خو یو ډیره لویه ادعا ده. سرچینې هم څخه د لرغوني روم او نننۍ نړۍ په ځانګړې توګه امریکا ترمنځ د اړیکه جمع کوي. د دې د منطق زنجیر څه دی؟ د دې منطق داسې دی. دی وایي د اروپا ډېری حقوقي، سیاسي او حتی مذهبي جوړښتونه له روم څخه په میراث پاتې دي. کله چې اروپایانو نوې نړۍ یعنی امریکا کشف کړه، دی همدا رومي اروپایي تمدن له ځان سره یوړ. نو دی وایي چې امریکا د رومي ځواک اصلي بڼه ده. هو، دوی ادعا کوي چې امریکا د خپل نړیوالي ځواکو او نفوذ لامله د روم د ځناوروړې ځواک کې روستانی او عصري بڼه دی او دا چې براتن کوي کې به امریکا د یو نړیوالي حکومت په جوړولو کې مرکزی رول ولوبي چې بلاخره به د مسیح پادشاهي یعنی هغه ډبرې چې لغړی راغلې لخوا له منځه یوړيږي. د یو ډیر پرخ تاریخي او سیاسي تفسیر دی. خو داسې ښکاري چې د دې څلورم ځناور کیسه دلته نه ختمیږي. پلیت کې یو بل ډیر عجیب شی را څرګندیږي، یو کوچنی شکر چې د هغو لسو شکرونو لمنځه راپورتېږي. هو، دا کوچنی شکر د تولې ماما کیلی دا. سرچینی وایي چې دا شکر د یو سیاسي ځواک ترڅنګ یو مذهبي ځواک هم دی، ځکه چې هغه د انسان سترګې او یو خو لري چې لوی خبرې کوي. نو د دې اسنادو له مخه یو ډیر مشخص جواب وړاندې کیږي. د به باور دی چې دا شکر څوک یا څه شی دی. دوی په دې باور دي چې دا شکر د بابلی پاپی واکمنی یا بیبلونین پاپسی استازیتوب کوي. یو لحظه، بابلی پاپی واکمنی؟ دا یو ډیر ځانګړی نوم دی. ولی بابلی؟ سرچینې د لرغوني بابلو او پاپی واکمنی ترمنځ څه تړاو ویني؟ د نوم د دوی د الهیاتي استدلال یو مهمه برخه ده. دوی ادعا کوي چې کله د روم امپراتوري مسیحیت د رسمي دین په توګه ومانا، ډیره تخوانې بد پرستانه دودونه او عقیده چې له بابلې څخه راغلي وو، د مسیحیت تر نامه لاندې یې نوې شکل اخوره کړل. نو بابلی دلته د یو ډول غټ شوی یا ناپاک شوی مذهب نشه ده. دا د دوی تفسیر دی. هو، دا د دوی تفسیر دی. ډیر خو دا وضاحت مهم وو. نو دا کوچنه شخرسه کوي په لید کې راځي چې هغه درې نور خرونه لبه خباسي. هو، سرچینې اټکل کوي چې د درې پاشاهیاں شاید هیرولی، وندالز او اوستروګوتوي چې د شپمې پیری په شاوخ کې د پاپی واکمنۍ د سیاسي ځواک د ټینګش په لارې کې خنډیو او لمنځه یورل شوي. خو د انګې تلوګون مهمه ځانګړتیا دا ده چې هغه لوی خبرې کوي او د خدای پر ضد جنگی رشي. دی لویو خبرو اصطلاح مبهمه ده کې دیشي د سیاسي غرور معنی ولري. سرچینې هنګ دی نتیجې ته رسیږي چې دا په ځانګړې توګه د کفر یا الهي واک او غوښتنې ته اشاره ده. دی دا د انجیل له نور بر اوسه پرتله کوي. د دې په وینا په انجیل کې کفر یا لای خبرونه دوه مشخصه معناوي لري. لومړی، کله چې یو انسان ځان د خدای سره برابر وګڼي. او دوهم، کله چې یو انسان د نورو د گناهونو د بخښلو ادعا وکړي، کوم واک چې دی یې یوازې خدای ته منسوبوي. نو د دې سرچینو استدلال دادی چې دا کوچنی هکر داسې یو ځواک دی چې دا دواړه الهي واکونه د ځان لپاره خواري. دا خو یو ډیر لوی تور دی. خدا سے ښکاری چې د دانیال په کتاب کې تر ټولو لوی او مشخصه د یادا ده چې دا ځواک به د وختونو او قوانونو د بدلونو حصہ کړي. دا سیمانه لري. دقیقه خبره هم ده. دا د ټول بحث مرکزی تکی دی. د دې لیکنو په اند قانون دلته د خدای لسو حکمونو ته اشاره ده. د ادعا کوي چې پاپی واکمنی په قصدي توګه د قانون بدل کړی دی. څنګه؟ دوی کوم مشخص مثالونه وړاندې کوي؟ دوی دوه مهم مثالونه ورکوي. لومړی وایي چې د بت پرستی پروانې دوم حکم یې له خپلې نسخې څخه لري کړی یا یې له لومړي حکم سره یو ځای وکړی. او دوم
او د دوی په نظر تر ټولو مهم دا چې د خدای څلورم حکم یې بدل کړي، یعنی د سبت یا آرام د ریزې حکم چې او هم روز ده. یعنی شنبه ده. نو دوی وایي چې د شنبه پر ځای یې یکشنبه د عبادت لپاره ټاکلې ده. خو ډېرې تاریخ پوهان او مسیحیان به وایي چې یکشنبه د لومړیو مسیحیانو لخوا د عیسی د بیا راجنندي کېدو د لمانځلو لپاره غوره شوه. سرچینې دا تاریخي نظر هنګ ردلی. دا تاریخي دلیل نه مني. دوی استدلال کوي چې یکشنبه په حقیقت کې د روم د بت پرستی یو لرغونی ورځ وه چې لمر ته د عبادت لپاره ځانګړې شوه وه. سنډې د لمر ورځ. دوی ادعا کوي چې د روم امپراتور قسطنطین په 4 پیړۍ کې د یکشنبه ورځ د یو ولي د رامنځته کولو لپاره د رسمي رخصتي په توګه وټاکله او وروسته کلیسا دا پریکړه په رسمي ټول تایید کړه. نو د دوی په نظر دا د الهي حکم یو قصدي بدلون وو چې د سیاسي او مذهبي ځواک لخوا تر سره شو. هو نه د الهیاتي دلیل پر بناست. خیر د دوی استدلال ومنو نو دا یو لوی پوښتنه راپورته کوي. د سبت ورځې اصلي معنا صدا ولې د یو ورځې بدلون دومره مهم ده؟ دلته باس ډیر جوړ الهیاتي اړخ ته ځي. لومړی دا سرچینې مني چې اصلي او حقيقي سبت یا آرام پخپله عیسی مسیح دی. په دې معنی چې کله یو مومن په مسیح ایمان راوړي اګاو روحاني آرام ته ننوځي. نو لدې نظره په روح القدس کې هر ورځ د سبت ورځ ده. ولې؟ ځکه چې آرام په شخص یعنی مسیح کې دی نه په یوې ځانګړې ورځ کې. دا خو یو څه تضاد ښکاري. که هر اور سبت وي نو ولې د اوم ورځې پر بدلون دومره ټینګار کوي؟ څنګه یو شی هم یو روحاني حقیقت وي او هم یو ځانګړې فزیکی کڼه؟ دا د دوی د استدلال تر ټولو مهمه برخه ده. دی وایي چې که څه هم روحاني حقیقت دا دی چې آرام په مسیح کې دی، خو اوم ورځ بیا هم یو ډیر پیاوړ سمبول پاتې کیږي. دا یوازې د تیر وخت یعنی د خدای د خلق د کار د یادګار نشان نه ده. دوی استدلال کوي چې دا د راتلونکي یو نشان هم ده. د راتلونکي څنګه؟ د اوبم روز د شیطان د قضاوت د لمنځنې ورځ بولی. دا د راتلونکي زریزه پادشاهیت استازیتوب کوي. هغه زرکاله چې د مکاشفه په کتاب کې یادونه شوي کله بچ پر شیطان قضاوت کیږي او هغه به بندیوان شي. نو د اومه روزه لمانځل د دوی په نظر د شیطان پر حتمی ماته د ایمان اعلان دی. بیخي د خدای پر وستی بریار ایمان اعلان دی. دا یو پزړه پوری ټکی دی. نو د دې منطق لمخه د سبت ورځ یوازې د تیر تور وخت یادونه نه ده بلکې د راتلونکي یو نشانه هم ده. دا خود د دې معنی په پښپاره توګه بدلوي او دا خبره بیرته کوچنی شکر سره تړاو لري چې سرچینه یې د شیطان وسیله ګڼي. دقیقه خبره هم ده. د سرچینی منطق دا دی. شیطان ولا غواړي چې د سبت ورځ بدل کړي. ځکه چې د دې روزه په بدلولو سره هغه هڅه کوي چې د خپل راتلونکي قضاوت نشانه ته لمنځه یوسي. لکه د نیبوکدنضر د مجسمه په څیر؟ ها بلکې کله چې دانیال ورته وایي چې د هغه د سر وزرو پاچاهي بنسکوره شي، هغه په قهر شو او یو ټولو له سر وزرو جوړه شوی مجسمه جوړ کړه ترڅو دا وړاندینه په عملی توګه رد کړي. په ورته دل شیطان د سبت روزه په بدلول سره واړې د حقیقت پټ کړي چې د هغه د قضاوت روز روانه ده. نو دا ټول تاریخي او الهیاتي بحث بیا د سرچینو لخوا د پای زمانه له یوې ځانګړې مهالوش سره تلاول کیږي. د ورستی یوې اونې یا ورستی اوو کلونو په نوم یادېږي. راځي چې دا مهالوش وسیرو. د سرچینو لمخه د اوو کلونه په 2 برخو ویشل شوې دي چې هر یو یا 3.5 کاله یا 1260 ورځې دي. په لومړیو 3.5 کلونو کې د زناور یعنی نړیوال حکومت ځواک اوج ته رسیږي. د مومنانو سخت زورول پیل کیږي او دوی مجبور ول کیږي چې د زناور عبادت کړي او دغه نشان 666 ومني. او سرچینه پراډوګانا کوي چې د عبادت بل یو ځانګړې روز سره تعامل ولي. ها دی وندیس کوي چې په دې وخت کې به یو نړیواله شیطان ته د عبادت روز وټاکل شي چې خای یکشنبه وي او دا به د زناور د نشان منلو سره مستقیم تعامل ولي.
یو د دې په نظر په هغه وخت کې به د اوهمې درې لنمانځل د مقاومت یو ښکار عمل وي هو د زناور د واکمنی په وړاندې او د دې لومړیو درې مکالونو په پایان کې څه پیښ کیږي په منځ کې یو لوی بدلون راځي سمه ده هو د لومړي برخې په پایان کې هغه څه پیښ کیږي چې سرچینې اسمان ته وړل کېدل یا ریپچر بولی دا هغه وخت دی چې وفادار مؤمنان له زمینې څخه پور کېږي او له هدي وروسته لدی ورسته دوهم درېنی مکالنه پیل کیږي په دې موده کې د خدای غضب د او لویو آفتونو په بڼه په زمیکا او په هغو کسانو نازلیږي چې د زناور وباده ټی کړی دی دا د زمې په لاراب د سختې تباهي وخت دی او د دې او کالونو په پایان کې سکیږي په پایان کې عیسی مسیح په خپل ټولو برم سره بیرته زمینه پر راځي د زناورو او دغه د پلویانو جوانانو ته ماته ورکي شیطان د زروک لالونو لپاره بندناوي او په زمې کې د زر ریزي پادشاهي بنیاد جوړي دا هغه وخت چې د صوبت اصلي معنی یعنی نړیوالي آرام په پښپره توګه تر سره کیږي هو الهي واکمنی د دې سرچینو له نظره په هغه کړکېچن وخت کې به انتخاب ډیر واضح وي یا د جنابر د عبادت روزه منل او یا د خدای د حکم ساتل خو آیا دا ټوله کیسه یو ځای د یوې روزي پر سر ده نه او دا یو ډیر مهم ټکی دی چې سرچینې په ګوته کوي دوی وایي چې که هم د یوې روزې لمانځل ممکن یو مهم سمبولیک او ښکاره عمل وي خو اصلي او وروستي آزمایش دا نه ده نو اصلي آزمایش کې دی اصلي آزمایش د عیسی مسیح سره د مینې لپاره شهادت ته چمتووالی دی ځکه چې په هغه وخت کې به د جناور عبادت نه کول د مرګ سزا ولري نو اصلي پوښتنه دا ده آیا یو څوک حاضر دی چې د خپل ایمان لپاره خپل ژوند قربان کړي او د روزه ساتل یو ځای د دې جوړې وفاداری یو وروا بایرونانی نشانه ده بلخی نو د ننې چیرنې لنډیز دادی چې موږ د دانیل کتاب لیوسو آیتونو څخه چې پکې څلور لرغونې زناور شودل شوي د تاریخ او راتلونکي پاړه یوې خورا تفصیلی او پیچیدل پدمایشي ته ورسیدو دا ټوله کیسه د الهي قانون او دنیوي ځواک ترمنځ د مبارزې پر محور راچرخي چې د ثبت په مسلې کې شپل اوج ته رسیږي او بالاخره د شهادت په ازمونه پای ته رسیږي او د پای لپاره یو فکر کوونکی پوښتنه سرچینې په تکرار سره وایي چې په روح القدس کې هر ورځ ثبت دی دا یو روحاني حقیقت دی خو په ورته وخت یې ورنځس کوي چې پراتلونکي بحران کې د یو ځنګړې ورځې یعنی اومه ورځې فزیکی لمانځل ممکن یو آرین او ښکارا مقاومت وي دا د فکر کوونو لپاره یو پوښتنه راپورته کوي څنګه یو شی هم یو روحاني حقیقت یعنی هر ورځ فیصله دی او هم په ورته وخت کې یو ځانګړی فزیکی کرنا کې دی شي او دا تضاد د مبارزې په وخت کې د ایمان د ماهیت په اړه څه څرګندوي